بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ لیکچر د 9 کلاس فزیکس لپاره دی او نن به موږ ټاپک کوو لیکوډ پریشر. د لیکوډ د وجې کوم ته چې موږ فلویډز هم وایو، لیکوډ او ګیسز دواړو ته فلویډز ویل کیږي. د ګیسز د وجې هم پریشر وي او د لیکوډز د وجې هم پریشر وي. په یو کنټینر کې موږ د لیکوډ پریشر په یو خاص پوینټ باندې معلومولو لپاره یو فارموله به ډیرایو کوو چې د هغې لپاره ستاسو سره فار اگزامپل یو کنټینر دی، په دې کې د یو لیول پورې تاسو واټر یا بل څه لیکوډ دا اغستی دی. په دې کې موږ یو داسې ډیسک دلته په یخ کې ایښودی دی، یو ډیسک شیپ ګول دا په یخ کې پروت دی. د دې د پاسه چې څومره اوبه دي صرف که موږ په دې باندې داسې اگزیکټ د پاسه واخلو، داسې دا د اوبو یو کالم د دې د پاسه دی. د دې اوبو چې څومره ویټ دی د هغه ویټ په وجه باندې په دې ایریا دا کوم ډیسک چې په دې کې موږ ایښودی په دې ایریا باندې فورس پرې باسي، نو مطلب فورس پر یونټ ایریا د دې ایریا فرض که زموږ سره ای ده، دا کوم ډیسک چې لاندې پروت دی د دې ایریا فرض که چې ای ده. نو د دې د پاسه چې څومره اوبه دي دا د اوبو کالم داسې ګول که داسې موږ بره په دې کې کنسیډر کړو، نو د دې اوبو چې څومره ویټ دی هغه ویټ په دې ایریا باندې فورس پرې باسي او دغه فورس پر یونټ ایریا ته موږ پریشر وایو. نو اوس موږ په دې باټم باندې چې دا څومره ایریا ده په دې باندې موږ د پریشر دپاره فارموله معلومو. دلته ستاسو سره اف یعنې فورس کوم چې د دې کالم د اوبو دا کالم چې سلنډریکل شیپ دی د دې د وجې چې کوم فورس دی هغه به زموږ سره د ماس ملټیپلایډ بای ګریویټیشنل اکسلریشن د دې به برابري، یعنې څومره ماس چې د دې اوبو دی کوم چې په دې د پاسه دي صرف دغه اوبه دلته دا اوبه پکې نه دي، صرف دا اوبه کومې چې په دې د پاسه دي یا دا لیکوډ کوم چې د دې د پاسه دی د دغه اوبو ماس ملټیپلایډ بای ګریویټیشنل اکسلریشن، نو دا زموږ سره د دغه اوبو ویټ شو او دغه ویټ ایز ا فورس دلته استعمالیږي چې په دغه یونټ کومه ایریا چې دی لاندې د دې موجود ده په هغه ایریا باندې دا فورس یا ویټ دا اپلای کیږي. د ام دپاره تاسو ایکویشن معلوم کړئ، رو زموږ سره برابر دی د ام اوور وی ډینسټي د لیکوډ ډینسټي که د لیکوډ که سالیډ وي خو دلته زموږ سره لیکوډ دی نو ځکه موږ لیکوډ لفظ استعمالو. ډینسټي زموږ سره ماس پر یونټ والیوم برابر دی. نو د دې نه که زه د ماس دپاره ایکویشن جوړوم دا وی به دې خوا راواوړي، نو رو وی ایکول ټو ام. نو د ام په ځای په دې ایکویشن 1 کې دا ایکویشن 2 پوټ کړئ. پوټینګ ایکویشن 2 ان ایکویشن 1. په دې کې که موږ د ام په ځای باندې رو وی پوټ کړو نو دا به زموږ سره شي رو وی جی، دا فرض که ایکویشن 3 شو. اوس د دې دپاره د وی دپاره ایکویشن موږ معلومو والیوم دپاره، نو د دې کم سلنډریکل کالم چې دی په دې د اوبو موږ کنسیډر کړی د دې ډیسک د پاسه دا والیوم چې موږ معلومو د سلنډریکل شیپ دپاره والیوم تاسو په دې طریقه معلومولی شئ. مثال په طور سلنډریکل شیپ دی داسې، د دې ایریا دا بیس د دې بیس ایریا چې موږ ته معلومي او دا هایټ چې موږ ته معلومي چې دا څومره هایټ دی، نو دا دواړه چې موږ ملټیپلای کړو دا د دې والیوم برابري، یعنی وی زموږ سره د ای ایچ برابري. دا به یاد ساتئ د سلنډریکل شیپ دپاره که موږ والیوم معلومو نو که موږ ته د دې بیس ایریا کراس سیکشنل ایریا دلته دا بیس لاندې یخ باټم د دې ایریا معلوموي او د دې هایټ معلومي،
نو دا دواړه چې موږ ملټیپلای کړو د دې نه د دې سلینډریکل کنټینر دپاره موږ ته والیوم معلومیږي. نو دلته چې کوم واټر موږ اخیستی نو هغه هم دا سلینډریکل شیپ والا حصه ترې موږ اخلو. د دې سلینډریکل شیپ چې څومره والیوم دی هغه به زموږ سره د دې بیس ایریا او ملټیپلایډ بای د دې چې څومره هایټ دی دا زموږ سره د دې هغه هایټ دی. نو وی زموږ سره برابر شو د اے ایچ. دا فرض کا ایکویشن 4 شو. دا ایکویشن 4 راواخلئ په ایکویشن 3 کې اوس پوټ کړئ. د وی په ځای به په دې کې مونږ اے ایچ پوټ کړو. په دې ایکویشن 3 کې به د وی په ځای اے ایچ پوټ کړو. نو دا به زموږ سره اف ایکوال ټو رو په خپل ځای د وی په ځای به اے ایچ پوټ کړو او ملټیپلایډ بای جی. اوس دا زموږ سره د اف دپاره ایکویشن معلوم شو چې کوم فورس په دې ایریا باندې لګي هغه زموږ سره د رو اے ایچ جی د دې برابر دی. اوس تاسو راشئ د پریشر دپاره ایکویشن معلومو. نو پریشر زموږ سره برابري د فورس پر یونټ ایریا. د فورس دپاره مونږ چې دا څومره ویټ دی هغه ویټ دپاره مونږ ایکویشن معلوم کړو چې هغه دی رو اے ایچ جی. نو په دې کې تاسو دغه ایکویشن پوټ کړئ رو اے ایچ جی او ډیوایډډ بای ایریا چې هغه هم دا ایریا ده کومه چې دلته لاندې د باټم د دا اوبو د کالم لاندې چې کومه ایریا ده هغه ای ده. دا ای او دا ای دا دواړه د سیم ځای دپاره ایریا ده. نو دا دواړه د یو بل سره کینسل شو. زموږ سره رو ایچ او جی پاتې شو. خو دې کې به زه ایچ را مخکې کړم ایچ رو جی. نو د پریشر د لیکوډ د پریشر دپاره زموږ سره ایکویشن جوړ شو پی is equal to h rho g. h پکې زموږ سره د هایټ دی چې په دې پوینټ باندې په کوم پوینټ چې تاسو پریشر معلوموئ په دې پوینټ باندې د پاسه د اوبو څومره هایټ دی د لیول پورې د اوبو د دې لیول پورې. نو دا h زموږ سره په دې کې انحصار دی په دې باندې په ډینسټي اف د لیکوډ چې دې کې کوم لیکوډ مونږ استعمال کړی په هغې باندې انحصار دی. که فرض کا دا مونږ اوبه استعمال کړي نو پریشر کم دی. که دا تاسو مرکري پاره استعمال کوي نو بیا به پریشر زیات دی ځکه چې د مرکري ډینسټي چې دا هغه زموږ سره د اوبو په نسبت باندې ډیره سیوا ده زیاته ده. او جی پکې زموږ سره ګریویټیشنل اکسلریشن دی چې هغه یو کانسټنټ ویلیو ده. مونږ 9.8 د هغې ویلیو اخلو. اوس یو څو پراپرټیز دي چې د هغې وضاحت هم مونږ کوو. ستاسو په دې بوک کې 3 پراپرټیز ورکړي دي. مونږ 15 پراپرټیز وایو د لیکوډ پریشر دپاره. properties of liquid pressure. یو property زمونږ سره دا ده چې pressure increases with depth. چې څومره په یو پوینټ باندې تاسو پریشر معلوموئ نو د هغې د پاسه چې څومره د اوبو لیول اوچت دی مطلب ډپت سیوا دی. دا ډپت او هایټ دواړه مونږ لفظونه استعمالوو. خو د یو سایډ نه ورته مونږ ډپت وایو د بل سایډ نه ورته هایټ وایو. مثال په طور که د دې پوینټ نه ابزرور خبره کوي نو هغه به دا وایي چې دا بره ځای چې اخلي لیول زمونږ سره په دومره هایټ دی. خو که د بره لیول نه یو ابزرور خبره کوي نو هغه به دا وایي
چې دا کم پوینټ باندې چې موږ پریشر معلومو هغه په دومره ډیپ باندې دی. نو صرف دغه فرق دی لکه څنګه مثال په تور یو تن په چت ولاړ دی، په کوز فرش ته ګورو نو هغه وایي چې دا فرش په 3 میټره ډیپ باندې دی. خو که یو تن کوز ولاړ دی نو هغه چې د چت متعلق خبره کوي نو بیا وایي چې چت زموږ څخه په 3 میټره هایټ باندې دی. نو دغه دواړه لفظونه موږ استعمالولی شو، صرف فرق د دې دی چې ابزرور د دې طرف نه خبره کوي که ابزرور د دې بره ځای نه خبره کوي. نو دلته زموږ سره پریشر چې دی دا انکریز کیږي د ډیپ سره، چې څومره دا ډیپ سیوا دی چې دا پوینټ په څومره زیات ډیپ باندې دی، کوز د لیول نه ښکته دا څومره زیات ډیپ دی جوړوالي کې دی، نو هغومره په دغه پوینټ باندې پریشر زیات دی. دویم زموږ سره په یو شان ډیپ باندې پریشر یو شان پی از سیم ایٹ سیم ډیپ، په یو شان گهرایی باندې با زموږ سره پریشر یو شان. او د هغې وضاحت تاسو داسې کولی شئ چې دا یو کنټینر دی او په دې ځای کې تاسو او دغه شان په دې لیول باندې دلته یو سوراخ وکړو، نو د دې کې چې کومې اوبه دي د دې ځای پریشر او د دې ځای پریشر دا به زموږ سره سیم یو شان وي. دریم زموږ سره liquid finds its own level. liquid زموږ سره خپل لیول فایند کوي. مثال په طور دا یو کنټینر دی او دلته د دې نه موږ داسې یو پایپ لګولی دی، نو چې دې کې تاسو لیکوډ ارته وایي نو په دې بل پایپ کې به هم د دې تر هغه لیول پورې کم لیول چې دا دی د دې پورې به په دې کې اوبه راوچتېږي. دغه شان که په دې کې اوبه ور اړتوئ نو هغه به دې خوا راځي او دلته دواړه سایډونو ته به لیول د اوبو یو شان وي. نو د دې لپاره دا خبره چې لیکوډز فایند اټس اون لیول، دا زموږ سره چې کله لیکوډ د یو بل سره کنیکټي که جدا جدا وي بیا خو نشي کېدی، ظاهره خبره ده، خو که دا داسې په څه چینل باندې کنیکټي نو بیا به چې څومره لیول دلته دی هغومره لیول به په دغه پایپ کې یا په دې بل ځای کې به هم هغومره لیول وي. دریم P depends on density. Pressure depends on density of the liquid. The liquid density چې څومره زیاته وي نو پریشر ورسره زیاتی، که ډینسټي کمه وي نو بیا پریشر کم وي. او دا 4 نمبر شو او 5 نمبر دا یاد ساتئ P does not depend on area of the liquid. Pressure زموږ سره په area باندې نه ډیپند کیږي. فار ایگزامپل تاسو یو غټه ټینکۍ د اوبو واغسته په دې لیوله پورې په دې کې اوبه دي او بل ورکوټې ټینکۍ د دې area زموږ سره د دغه په نسبت کمه ده، خو لیول د دواړو زموږ سره یو شان دی. څومره اوبه په دې یو کې ولاړې دي هغومره اوبه په دې بل کې دي. او په یو ځای تاسو د دې نه په یو لیول د دې نه تاسو ټوټۍ لګولې ده په دې لیول باندې
نو د دې ټوټۍ د دې دواړو پریشر به سیم وي. حالانکه په دې کې ډېر اوبه دي، په دې کې لږې اوبه دي، خو پریشر زموږ سره په دې هایټ ډیپینډ کیږي او هایټ په دواړو کې یو شان دی. د اوبو لیول چې څومره په دې کې دی هغومره په دې کې دی، او په یو لیول باندې موږ په دې کې ټوټۍ لګولې دي. نو په دې ایریا چې دا غټه ایریا ده، دې کې کمه ایریا ده، په ایریا باندې دا زموږ سره نه ډیپینډ کیږي. څنګه چې مخکې موږ درته وویل چې ایریا دا د یو بل سره کینسل شو، نو پریشر زموږ سره په ایریا باندې نه ډیپینډ کیږي. که ایریا د کنټینر غټه ایریا ده خو چې ډیپت د پاسه یو شان دی په ورکوټي کنټینر کې او په غټ کنټینر کې، نو د دې پریشر به په دې دواړه پوزیشن پوینټونو باندې یو شان پریشر وي. نن دپاره دا پوره ده. ویډیو لایک کړئ او چینل پښتو ټیوټر سبسکرایب کړئ. تھینکس.